یو عالم یو ډېر عجیبه خبره لیکلې ده، وایي په یو ځای کې یو غلو د یو درګاه نه یو قیمتي ګیټ پټ کو. ګیټ پیژنئ که نه؟ دروازه ګیټ یې پټ کو، تختی منډه واخي خلکو ونیو، د زیارت نه دی ور پټ کو، ټپوسه ایله دلته نه غلا کې. نو هم ډېر هوښیار و، هغه ورته دا خو ما پټ کړی نه دی، دا ګیټ خو ماله دی بابا په خپله راکړی دی دی قبر والا. هغې ورته وی ده ته اوس وګورئ، وایي دا خو مړ د دې چاله ګیټ په خپله څنګه ورکولی شي؟ وی خلکو چې دی د خپل قبر ور او دروازه او ګیټ مال نشي راکولی، تاسو له اولاد څنګه درکوي؟ ستاسو حاجات څنګه پوره کوي؟ هغې وی وابي خو نه بس وی نور پہ تاسو سوچو کہ خزم تاسو تاریانے ما اساده ګل نه چاته پوس کړو وی دا ګوړه خوګه ده که د الله نوم خوګ دی، او د الله دوی نوم کې شک نشته، خو دا ګوړه هم ځان ته څه وایي. نو هغې وی چې دې کې خو شک نشته چې دې په خپله چاله ور نشي ورکولی، خو یاره مونږ له خو هم د اولاد څوک راکوي. دا یې ذهن جوړ شوی. تمره سوچ نه کی. الله فرمایي ضعف الطالب والمطلوب، کم چې د قبر ته تللی دی او ده ته جړه او فریاد کوي، دا جړه او فریاد کوونکی هم کمزور او ضعیف دی، او کم چې قبر کې لاندې ښکته پروت دی دا هم کمزور دی، د خپل ځان اختیارمند نه دی، د خپل نفع او د نقصان مالک نه دی. نو کم سړی چې د خپل نفع او د نقصان مالک نه وي، هغه به تاله څه درکړي؟